د کابل نیوز ګراوند لیدونکو سلام، ژولې ته راغلاست. جنرال نیکولسن وایي چې تر اوسه پورې امریکا چې دغه نوې ستراتیژي کوم اعلان کړې ده، جګړې کوم پرمختګ نه دی کړی، ځای په ځای ولاړه ده. سره دې چې دی وایي چې دغه ستراتیژي د دې لپاره جوړه شوې ده چې موږ دا جګړه وګټو، خو جګړه تر اوسه پورې ځای په ځای ولاړه ده. لیکن ډونالډ ټرمپ بیا وایي چې موږ ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي په دغه جګړه کې. هغه وایي چې دغه ستراتیژي داسې جوړه شوې ده چې موږ باید وګټو دا جګړه، بیرته به زموږ عساکر تر هغې پورې نه راځي تر څو چې دا جګړه ګټلې نه وي، کوم زماني محدودیت ورته نشته دی. او زموږ عسکر چې دي هلته د پخواني حکومت غوندې، د امریکا پخوانی حکومت یادوي چې د هغې غوندې موږ بې صلاحیته نه دي ساتي، بلکې صلاحیت ورته ورکړی دی چې دوی جګړه کې په خلاص لاس باندې جګړه وکړي. نو زموږ د نن ورځې بحث په همدغه موضوع باندې دی چې اول د دواړو په دغه خبرو کې دغه توپیر ولې دی. جنرال یو څه وایي، رئیس جمهور بل څه وایي، او بل په افغانستان کې دغه 3000 عسکر زیاتول او بیا هغه ته پراخ صلاحیت ورکول چې جګړه څنګه پر مخ بیایي. دغه جګړه په همدې لار باندې حل کېږي، موږ بریا ته رسېدلی شي دغه جګړه، او که نه فقط د جګړې د ادامې خبره ده. په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی لطیف فارش د سیاست شنونکی، زموږ بل مېلمه دی لیکوال او ژورنالست ښاغلی نبی مصداق، او زموږ دریم مېلمه دی ښاغلی عیسی قطمر سیاست شنونکی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مصداق صاحب، بحث کې تاسو نه شروع کړو. اول د امریکایي جنرال د افغانستان د قوتونه دلته چې د امریکا او د امریکا د رئیس جمهور د خبرو ترمنځ دغه فرق ولې دی؟ هغه وایي چې ډېر لاسته راوړنې لرو، دا وایي چې جګړه ومقصې ده، ځای په ځای ده. څه خبره ده، ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او د میز محترم او ګډونوالو ته او تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما په خپله د نیکولسن خبرې ټولې نه دي اورېدلې چې څه شی ویلي دي، خو زه فکر کوم چې هغه به د خبرو په یوه برخه کې چې تر اوسه پورې یا په ځینو ځایو کې یا یو بل رقم توصیف به ورکړی وي چې موږ پرمختګ نه ده کړی. ځکه په خپل امریکایانو ویلي دي چې د تیر کال په تناسب موږ هوایي بمباردمان په طالبانو په د نورو باندې 900% زیات شوی ده. نو د امریکای د بمبارد په 900% زیات شوی دی. ټرمپ هم دا خبره کوي چې ما صلاحیتونه ورکړي دي، لیکن نیکولسن د جګړې د نتایجو په اړه خبره کوي چې جګړه هماغسې د ځای په ځای د ډیډلاک لفظ ورته استعمال کړی دی، کوم پرمختګ نه دی شوی. په دغه بیا وروسته بحث کوو چې پرمختګ رښتیا چېرته شوی دی، چېرته نه دی شوی. 900% بمباري اضافه شوې ده، ملکی تلفات او غیر ملکی تلفات اضافه شوي دي، لیکن لاسته راوړنه په غیر څه خبر کوو. د دې دوه ترمنځ د فرق ول دی. نیکولسن هم دغه ډیر واضح ویلي دي. ان بي سي تلویزیون سره خبرې کولې، ان بي سي تلویزیون ته دا وایي چې د ستراتیژي کوم ځای لپاره جوړ شوی دی چې موږ باید تر اوسه پورې 90 ورځې کېږي، په دې 90 ورځو کې موږ کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیډلاک لفظ ورته چې یا بلې خو ما وویل که نه چې ما په خپله نه د لوستلې، نو شاید هغه به داسې توضیح کړي هم نه وي چې په د 90 ورځو کې موږ ویده یو یا تیاري مو نه ده نیولې یا هېڅ هم نه کوو، داسې هم نه دي ویلي. د امریکې د رئیس جمهور خبره خو د څو کالو ده، هغه خو دغه څو میاشتو ته 3 میاشتو ته نه ګوري، هغه د څو کالو ته ګوري چې په دا څو هغه د لاسته راوړنو خبره کوي که نه. اوس دا چې وروسته څه کېږي هغه خو بېله خبره ده چې جګړه به کوو او دښمن د منځه وړو وژنو، یو هغه خو د راتلونکي خبره ده. لیکن د امریکا رئیس جمهور د لاسته راوړنو خبره کوي، سره دی چې کوم لاسته راوړنه نه بیانوي چې مثلا موږ دا شی لاسته راوړی دی، لیکن د لاسته راوړنو خبره کوي. او نیکولسن بیا د ډیډلاک خبره کوي. بلې امریکانو د امریکې جمهور رئیس په انتخاباتو کې ویل چې دا د افغانستان لپاره ښه برنامه لري، ښه پروګرام لري، خو 8 میاشتې ونیولې، بالاخره هغه څه چې و هغه ته پنټاګون ته په لاس کې ورکړو او پنټاګون هم ورته ووایي چې لاره داسې ده او په دې لاره په مخه ځو.
او طالبانو ته هم اخطار ورکړی دا څو ځلې چې دا وروستی ځل ده او د طالبانو د هغو کسانو لکه پاکستان چې ورسره همکاري کوي په هغو هم فشار راوړی ده چې پیسې ورباندې قطع کړي دي یا نیمې پیسې ورکوي نیمه نورو ته بیا شرطونه ورته کېږدي چې که د لا اقل د حقاني شبکه تاسو د پاکستان ونه شړئ دغه نورې پیسې هم نه درکوو یعنې دغه فشارونه زیات دي نو ځکه هم د امریکې جمهور رئیس کله چې خبره کوي هغه د ټول شیان په نظر کې نیسي نیکولسن به دغسې ویلي وي چې یعنې په د 3 میاشتو کې موږ په دغو ولایتو کې ډېر کار نه ده کړی ډېر څه په لاسه شوي نه دي زه چې فکر کوم اصلي مقصد به یې دغسې و داسې خو نه ده مخکې هم داسې خبره شوې وه چې خپل جنرالانو سره په دې ټوله موده کې د نوي رئیس جمهور هېڅ کتلي هم نه دي دغه هم د دوی ترمنځ نشته یو همغږي هم نشته دی د امریکایي جمهور رئیس د خپلو جنرالانو سره امریکایي جنرالانو کې دومره زر تفاوت نه راځي چې د جمهور رئیس په امر جنرالان مقرر شي یا برطرف شي هغه دای نشي کولای د اختلافاتو خبره راغله حتی در وزیر دفاع د خوانه په رئیس جمهور باندې انتقادات خبره وي خبر ترتیب د امریکای داخلي سیاست باندې نه دغه چې جنرال سویل لیکن هغه چې موږ پوری مربوط دي او دغه خبره چې رښتیا هم پرمختګ شوی دی کنه جګړې کوم لاسته راوړنه درلودلې ده او کنه عارف صاحب څو ورځې مخکې یو ویډیو خپاره شوله په دې رسنیو کې فیسبوک په دې کې شمال د افغانستان کې داعش یو نفر د تعویض لیکلو په جرم باندې اعدامه نه سره ورته پرې کوي په مختلفو ځایونو کې د دې روزنیز مراکز دی الته ننګرهار کې داعش په باغ ترتیب باندې په کونړ کې نفوذ لا زیات شوی دی په مختلفو ځایونو کې نو نیکولسن وایي چې جګړه په خپل حال ده د امریکا رئیس جمهور وایي چې جګړه کې پرمختګ شوی دی حقیقتا څه شوی دا زمونږ افغانستان چې زمونږ دی موږ په حال نه خبري چې پرمختګ شوی دی او کنه ده شوی څنګه قصه ده چې شوی دی زواک صاحب لومړي سر کې تاسو ته استاد اتمر ته محترم مصداق صاحب ته د کابل نیوز تخنیکی کارکونکو او لیدونکو ته سلامونه کوي لومړي سر کې اجازه راکړئ د بهرامچی او د وردګ ولایت غمیزو ته اشاره وکړو او شهیدانو ته د خدای پاک نه جنت فردوس او کورنۍ ته صبر جمیل او ټاپیانو ته عاجله شفا د ټرمپ راتګ سره په ټولو برخو کې د او د تر رهبرۍ لاندې مامورینو په لیدلورو کې تفاوت شته ده د شمالي کوریا په اړه د او د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ نظر ترمنځ ډیر تفاوت ده هغه په دا عقیده ده چې د چین لارې کېدای شي چې په شمالي کوریا باندې فشار راوړل شي او دا مسله ډیپلوماټیک حل لاره لري خدای په صراحت سره په ټویټر کې لیکي چې ټیلرسن وخت ضایع کوي د امریکا د شمالي کوریا رهبر صرف د زور او د جګړې په ژبه پیږي دلته هم دا مسله ده 13 ورځ رسنیو داسې راپور خپور کړ چې ټرمپ خپل عسکرو ته په وینا سره وایي چې کومه ورځ نه چې ما د تاسو صلاحیتونه ډیر کړي تاسو ډیر راسره راوړنې لري د افغانستان په جګړه کې خو د سره هم مهاله نظامی جنرال هغه څوک چې د افغانستان په ځمکه کې د جګړه رهبري کوي د جګړه رهبري کوي او له واقعیتونو خبر ده ساعت په ساعت یا د ورځې په پوګدو کې یا په یو ورځ کې د جنگ ټول معلومات لومړی لاس معلومات استخباراتي او نظامی معلومات د ترازی او د بیا انتقالي وزارت دفاع ته وزارت دفاع بیا ولسمشر ته نو بخنه غواړم مخکې د خبره خلاصه کی نو یا خو انتقاليږي نه او یا ټرمپ اهمیت نه ورکوي د معلوماتو ته د هغه په اړه ویل کېږي چې کومه ورځ نه چې نوې ستراتیژي اعلانېدله د نیکولسن په اړه د ټرمپ لیدلوری بدل ده یعنې په ښه سترګه ورته نه ګوري حتی داسې ګنګوسې هم وي چې دا به لرې کېږي او دا بحث مطرح شوی چې ټرمپ په تلویحي شکل باندې ویلي ول چې نیکولسن د جګړې د رهبري وړتیا نه لري او د ځینې راپورونو په اساس خو تر څو له نیکولسن سره نه دی لیدلی ټرمپ
هغه څوک چې د افغانستان غوندې جګړه رهبري کوي او 12 کاله کېږي چې ته جګړه روانه ده د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلانېږي، هغه څوک چې دا ستراتیژي پرانا کې جګړه رهبري کوي له هغه سره نه دي لیدلي، هغه سره باندې مشوره هم نه ده شوې، هغه سره نه دي لیدلي. دا وایي چې د نوې ستراتیژي له اعلان نه وروسته جګړه اوس هم په بنبست کې ده او څه مثبت تغییر نه ده راغلی. یعنې معنا دا د هغه ولسوالۍ کې چې طالبان دي هلته د دولت حاکمیت نه ده پراخ شوی، د طالبانو په بریدونو کې کموالی نه ده راغلی، د دې د مشرانو په وژلو کې زیاتوالی نه ده راغلی. یعنې د جګړې بنبست عارف صاحب دا د ټیلرسن خبره هم پرېږدو، د نیکولسن او د ټرمپ حقیقتا افغانستان کې څه روان دي، جګړه کوم لاسته راوړنه لري تر اوسه پورې موږ داسې ګڼې ویلی شو چې د ټرمپ نوې پالیسۍ جګړې کې کوم تغییر راوستی؟ دا خو د دې خبرې چې موږ تاسې وکړلې چې د نظامي جنرال او د ولسمشر ترمنځ د نظر تفاوت ده. یعنی ولسمشر یو خبره کوي، هغه څوک چې جګړه مستقیما رهبري کوي هغه بل خبره کوي. موږ تاسې هغه مشهور متل ده چې جال ویني جالوانی نه ویني، خو دلته سرچپه ده جالوانی ویني جال نه ویني. دلته راغلو په دې کې چې څه تیریږي په افغانستان کې له کومه ورځ نه چې ستراتیژي اعلان شوې ده که چېرته بېطرفانه قضاوت وکړو د طالبانو ځینې مشران وژل شوي دي، د والی په سطح، د ولسوال په سطح، د قاضي په سطح، یعنی موږ وخت نا وخت راپورونه اورو او ځینې وخت کې طالبانو هم دا تایید کړی چې د موږ مشران وژل شوي دي. د دې هغه ډېر غټ بریدونه چې په ولسوالیو کېدل هغه بریدونه تر ډېره حده پورې کم شوي دي. هغه تحرکات چې له 100 نه تر 400 نفر بوله هغه کم شوي، خو په مقابل کې د ملکي وګړو تلفات هم په شدت سره زیات شوي دي چې دا په اوږدمهاله کې د افغانستان د جګړې لپاره د سون توکي برابري. دا یوه د طالبانو هغه مرګونی بریدونه چې د افغانستان په پوز باندې کېږي په تاسف سره د نوې ستراتیژي په اعلان سره نه تنها چې کم شوي نه دي زیات شوي دي. د بیلګې په بڼه د پکتیا برید، همدارنګه د قندار برید، د قندار او د هلمند تر سرک کې هغه مرګونه برید چې د پوز په اړه وشو، او همدارنګه کابل کې بریدونه. دا هغه څه دي چې د نوې ستراتیژي نه بعد د طالبانو د عکس العمل په توګه موږ ویلی شو. د سوال دویمه برخه د داعش د داعش خبره وه. په نوې ستراتیژي کې که څه هم د داعش په اړه بحث شو چې دا باید نابودیږي، خو د داعش اصلي مرکز په اړه هېڅ بحث نه کېږي ځواک صاحب، نه د موږ رسنۍ کوي. اورکزۍ ایجنسۍ یادوي تاسو؟ بالکل مرکزي قمندانۍ هلته ده. د تیر حکومت هغه د اختلاف تر ټولو غټ ټکی له امریکایانو سره دا و چې تاسې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بمبارد کوي، طالب جنګیالي وژنئ، تاسې د طالب هغه مرکزي هسته چې په پاکستان کې ده، رهبري، د تمویل منابع، هغه ایډیولوژیک منابع چې مدارس دي، په هغه باندې تاسې فشار نه واردوي. چې ولسمشر کرزي په 12 کلو کې دا مسله مطرح کړله له مختلف لورو سره، له رسنیو نه نیولې ته مخامخ خبرو سره. د ملي امنیت مشاور په خپل کتاب کې دا مسله په ډېر وضاحت سره بیان کړې ده. زه فکر کوم اوس هم همدا مسله روانه ده. یعنی د نوې ستراتیژي نه بعد موږ تاسې ونه لیدل چې داسې مرګوني بریدونه د کرښې هغه ډله چې مثلا وایي چې حقاني ډله ده، یا هغه باندې وروسته بحث کوو چې هغه ډله ولې نه کېږي. لیکن دې غاړه د نوي قوت او د نوي ګواښ په توګه چې داعش دی او ټول افغانستان نه ټوله منطقه ورنه احساس د خطر کوي. روسیا طالب سره ولې ودرېدلې ده؟ ځکه داعش نه احساس د خطر کوي. په هغې باندې کله سم عملیات شوي دي، ننګرهار، کونړ، مزار شریف، دغه سرپل کې، فاریاب کې، په دې ځایونو کې هغه روزنیز مراکز لري. تېره اونۍ مې یو کونړي ځوان سره ولیدل په کابل کې. ما ویلې د رسنیو کې داسې راپورونه دي چې ګویا په کونړ کې داعش شته. دا خبره تاسو څونه منئ؟ خو د کونړ اوسېدونکی وایي په 3 ولسوالۍ کې طالبان له سیمې نه شړلي دي. 3 ولسوالۍ د ټاپور په شمول د داعش په لاس کې دي. په دغه ولسوالۍ کې څوک چې حکومتي کارکوونکي دي دی نشي تللی، او داعش په ځینې وختونو کې په ملکي کورونو باندې عملیات کوي. د کور څه چې نراندې وړي مختلف هغه باندې ځینې وژل کېږي، ځینې ورسره اسیران دي. یعنی په 3 ولسوالیو کې دي او حضور لري، او طالبان هم له سیمې نه وتلي دي. خو دغه 3 ولسوالیو کې چې دوی حضور لري، طالبان هم له سیمې نه وتلي. موږ تاسې د یو لوی او پراخ عملیات شاهدان ناسو چې دغه 3 ولسوالیو کې یا د دې مراکز وځپي
او یا هم د دې په ضد عملیات وشي تر څو د کرښې هغه وتلل شي. نور بحثونه هم شته دی په دې اړه چې به وروسته به بحث وکړو. خو اتمر صاحب اصلا دغه رقم فکر چې دا جګړه په افغانستان کېږي دی وایي چې ما خپل عسکرو ته صلاحیتونه ورکړي دي، د دوی لاسونه بند نه دي، د پخوا پیغور هم ورکوي پخواني حکومت ته، د اوباما حکومت ته چې هغې وخت کې یعنې صلاحیتونه نه درلودل او اوس نو دی سره هم چې زړه یې هغسې جګړه پر مخ بیولی شي. په افغانستان کې که 3000 عسکر زیاتېږي که 10,000 زیاتېږي تر څو چې د کرښې اخواته مراکز د دې استخباراتي ملاتړ دا د منځه لاړ نه شي. په افغانستان کې د جګړې ادامه او دلته تمرکز په جګړې آیا جګړه ګټلو خواته بیایي؟ په مننې سره تاسو ته او جناب مشتاق صاحب ته همدغسې آرش صاحب ته ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکي وړاندې کوم. جنگ او مخصوصا د افغانستان جنگ پایلې ډېر لرې دي او رامعلومې دي او دا دغسې یو جنگ دی چې په دې کې په یو شپه یا 2 شپه یا یو میاشت کې سړی نه پی چې مونږ کومه خواته روان یا پیشرفت کوو یا په بنبست کې یو. په هر صورت دوستانو په دې باندې خبرې وکړې، خو دلته یو بل بحث ډېر مطرح کېږي او هغه د امریکا اوږدمهاله ستراتیژي دی. په دې باندې مونږ ټول پوهېږو چې که امریکا وغواړي یا یې غوښتلی وای په دې 15-14 کلونو کې دوی کولای شو چې سیمې ته ثبات راولي، لیکن په لویه ستراتیژي کې د امریکا حضور په سیمه کې حتمي دی. په دې معنا چې امریکا وشي کولای چې منځنۍ اسیا وڅاري، روسیه وڅاري، ایران وڅاري، همدغسې د چین او د هند او د پاکستان هغه اټومي هېوادونه چې دي دوی تر څارلې او کنټرول لاندې راولي. د بل خوا د چین اقتصادي مسله ده، دا هم د امریکایانو لپاره یو مهم بحث ده. زه په دې باندې پوهېږم چې امریکا هم په دې باندې پوهېږي چې د توریزم ځالې چیرته دي، د کوم ځای نه راځي، د کوم ځای نه تمویلېږي، د ټول نه زیات هغوی پوهېږي په پیسې چې کوم ځای نه راځي دوی ته. تاسو د ډاکټر صاحب سپانتا په یو مرکه کې به لیدلی چې هغه ویلي چې معاون رئیس جمهور د امریکا د وخت کله چې موږ سره او کرزي صاحب سره راستو نو هغه میز وټکاو، ویل چې امریکا ته پاکستان 50 چنده ډېر اهمیت لري نسبت د افغانستان. دا په دې معنا دی چې امریکایان پاکستان سره ډېر نږدې کار کوي او دا اهمیت ځکه دی چې تروریزم نه چې کومه استفاده کیږي ابزاري هغه د پاکستان په مرسته کیږي. یوازې دا نه، زه دا اوس د تاسې د دې شوروي د یرغل د وخت نه ونیسئ، کوم همکاري چې د پاکستان، سعودي عربستان، عربي هېوادونو او امریکا ترمنځ موجود د شوروي په ړنګولو کې دا ډېر یو تقریبا 20 کاله 30 کاله یا تر اوسه پورې کولی سي 30 کاله دوی همکاري درلودلای، نږدې همکاري او لري. په دې باندې ټول خبر دي. که شواهد غواړئ د دې نه چېرته شواهد ډېر دي چې تاسو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه، تاسو اختر محمد منصور په پاکستان کې وواژه. د پاکستان جون نیوز تلویزیون خبر وکړي وایي چې زمونږ یو شمېر دیني علماو د طالبانو د مشرانو سره په کراچۍ کې ولیدل. یو تقریبا 3 هفتې مخکې خبره ده، که 4 هفتې یو میاشت مخکې خبره ده. نو کله چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو دیني ګوندونو مشران په کراچۍ کې د طالب مشرانو سره ګوري، د دې مطلب خو دا دی چې طالب مشرانو ملته دي که نه. یقینا نو په افغانستان کې په جګړې تمرکز او پاکستان ته او هلته چې د جګړې کوم حمایت دی هغه ته نه پام، معنا یې همدا ده چې دلته باید جګړه ادامه پیدا کړي. دلته باید جګړه، خبره همدغه دی. ډېر خلک همدا خبره کوي چې دلته باید بحران وي، په بحران کې د امریکایانو حضور باید وي
او په دې بحران کې دوی یو په بل باندې فشار راوړي. اوس مثلا دا یو بل خبره ده چې امریکایانو د روسانو ځینې غوښتي دي چې تاسو د افغانستان د سولې پروسې کې مرسته وکړي او طالبان دې ته آماده کوي چې دوی راشي افغانستان حکومت سره کېني او د صلح دپاره دوی کار وکړي. اوس تاسو دې خبرې ته وګورئ چې دوی خپله دلته چې دي د دې دپاره دي چې د منځني اسیا منابع د روسیې په اصطلاح کنټرول نه وباسي، کنټرول نه وباسي یا روسیا پراخېدلو ته پرېنږدي او د دې نفوذ په سیمه کې کم کړي. نو اوس بیا په دې وخت کې دوی روسانو ته وایي چې تاسې راځئ موږ سره کومک وکړئ د افغانستان. نو کله که ټرمپ دا خبره کوي چې موږ عسکر تر هغې پورې نه وباسو تر څو چې دوی ماتې ته نه مجبور کړي، د دې معنا دا دی چې دوی عسکر نه وباسي او جګړه به د هدف پورې ادامه لري. امریکا مشروط کې دا خبره خپله ټرمپ خپل ستراتیژي کې دا خبره مشروط کې چې موږ ډیډلاین نه ورکوو، موږ زمان نه تعینوو چې کله د افغانستان نه ووځو، هغه وخت به ووځو چې موږ دا جنګ ګټلی او دا نو معلومه نه ده چې 50 کاله دی 100 کاله دی چې د دوی په نظر دا جنګ کله ګټل کېږي او د دې جنګ معنا دی دا جنګ دی او که کوم بل جنګ دی. مرکزي یو لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکوو.